أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. سورة البقرة دریم سپاره ده. 261 نمبر آیت ده. ترجمه ده دی. مثل الذين مثال ده هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي هغوی اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله بلار ده الله کې کمثل حبة پشانتی د یو دانې ده. مثال د هغې پشانتی د یو دانې ده انبتت چې رازرغون کړي 7 سنابل وږي سنابلو وږي وو فی کل سنبلتن سنابل جمع ده سنبلتن واحد ده په هر یو وږي کې 100 حبة سل دانې وي والله یضاعف لمن یشاء والله تعالی دو چند کوي سیوا کوي لمن د هغه چا د پاره یشاء چې وغواړي هغه الله تعالی والله واسع علیم او الله تعالی واسع فراخ علم والده الذين ها کسان ينفقون چې خرج کوي دوی اموالم خپل مالونه فی سبیل الله بلارا د الله کې ثم لا يتبعون بیانا ورپسې کوي هغې پسې ما هغه سو انفقو چې خرج کړي وي دوی مننو زبادنه ولا اذى او نظر تکلیف لهم اجرهم د دوی د پاره اجر د دوی دی عند ربهم پنځ د رب د دوی څخه ولا خوف علیهم او نبویرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غمجن شي. کم سړی لار د الله کې خرج کوي او په هغه کې زبادنه او تکلیف نه ور کوي نو د دغه مال خرج کولو اجر الله رب العالمین ور کوي او د الله څخه به د باندې نه یره وي او نه به خوف وي. قول معروف ومغفرة وینا نیکا ومغفرة او بخنا خیر دا غوره ده من صدقه د صدقینا یعنی هغې صدقینا یتبعها اذا چې ورپسې وي د هغې نه ضررو یو صدقه انسان ورکړي وای پسې تکلیف ورکړي الله رب العالمین وی د دین بیا نیک وینا دا غوره ده چې انسان هغه ته وایي چې یاره ما څخه نشته ما معاف کا والله غنی حلیم او الله تعالی بے پروا بے حاجت دی حلیم بردبار دی صبرناک دی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تبطلوا مبربادوی تاسو صدقاتکم صدقې خپلې بالمنی په زبادنې سره والاذى په تکلیف ورکولو سره کالذي پشانتی د آکس ينفقو چې خرج کوي هغې مال او خپل مال رئا الناس د پاره د خودنکو د خلکو د پاره د ریا خودنې ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نه لري دی په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې فمثله پس مثال ددو کمثل صفوان پشانتی دی یو هوار کانی دی یو فراخه کانی دی علیه تراب پاغي کاډي باندې خوروي فاصابه وابل پس ورسیږي هغې کاڼي ته وابل تیز باران فترکه سولدا نو پرېږدي هغې لره سولدا صفا بالکل صفائی کی خورا او هر څه والوزي لا يقدرون على شيء قادر بنشي دوی په هیڅ یو څیز باندې یعنی ثواب به الله رب العالمین دوی له ورنکړي مما د هغې نه کسبو چې دوی کړي وي یعنی هغه عملونه چې دوی کوي الله رب العالمین به د هغوی اجر دوی له ورنکړي. والله لا يهدي القوم الكافرین او الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته. ومثل الذین او مثال د هغې کسانو ينفقون دا دویمه ډله ده. اولنی چې مثالونه الله رب العالمین دا هغه چا بیان کړل چې صدقه ورکوي د الله په لاره کې خرج کوي خو په هغې کې زبادنه هم کوي او په هغې کې هغه له تکلیف ورکول هم وي یعنی دغه ځینې خلکو دا عادت وي چې هغه صدقه ورکړي نو هغې بس هغې هغه زبادي او بیا تکلیف ورکوي. اوس دویم مثال دی ومثل الذین او مثال د هغې کسانو ينفقون چې خرج کوي دوی اموالم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله تعالی وتثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو ځانونو خپلو کمثل جنت پشانتی د یو باغ دی بربوتینو چې په اوچت ځای وي
نرما او سربز مکا. اصابها وابل ورسیږي هغې ته وابل تیز باران فآتت اکلها ضعفین پس ورکوي میوې هغه دوچنده ډېرې بار فإن لم يصبها پس که چېرته ونه رسېږي هغې ته وابل تیز باران فطل نو شبنم د هغې دپاره کافي وي. فطل نو شبنم یعنې که چېرته تیز باران ورته ونه رسېږي نه صرف شبنم هم کافي کېږي. داسې ښایسته ځمکه ده. والله بما تعملون بصیر او الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو عمل کوئ لیدونکی دی. آیا ودو آیا خوښوي احدکم په تاسو کې یو تن ان تکون له جنة دا چې وي د هغه دپاره یو باغ من نخیل د کجورو او اعناب یا د انګورو تجری من تحتها الانهار تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه له فیها د هغه دپاره په هغې کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه وي. واصابه الکبر او ورسېږي ده ته بوډاوالی الکبر بوډاوالی وله ذریة ضعفاء او د ده دپاره بچي کمزوري فاصابها پس ورسېږي هغې باغ ته اعصار تیزه هوا فیه چې په هغې کې نار اور وي فاحترقت نو پس اوسوي هغې باغ لره. کذلک دغه رنګې یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیتونه خپل لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو فکر وکئ سوچ وکئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا خرج کئ تاسو من طیبات ما کسبتم د پاکو هغو نه چې تاسو ګټلي دي یعنې تاسو چې کوم کسب کوئ پاکو د هغې نه خرج کئ. ومما او د هغې نه اخرجنا لکم من الارض چې راویستلي دي موږ ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا خبیثه او قصد مه کوئ د ردي مالو الخبیثه پلیتو یا بیکاره منه د هغې نه تنفقونه چې خرج کوئ تاسو ولستم او نه یې تاسو بآخذیه اخیستونکي هغې لره په خپل حق کې یعنې خپل حق کې هغه نه اخلئ او بل لی ورکوئ الا مگر ان دا چې تغمزو فیه سترګې پټې کوئ تاسو په هغې کې. واعلموا او پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی عنی بې حاجته دی حمید ستایلی شوی دی. الشیطان شیطان یعدکم الفقر یروي تاسو یعنی وعده کوي تاسو سره د فقر یعنی یروي الفقر د فقر نه ویأمرکم او هم حکم کوي امر کوي تاسو ته بالفحشاء د بهایي. والله یعدکم او الله تعالی وعده کوي تاسو ته مغفرة د بخنې منه د طرف خپلنا وفضلا او د مهربانۍ. والله واسع علیم او الله تعالی فراخ فضل والا دی علیم پوه دی. یؤتی الحکمت من یشاء ورکوي پوه د قرآن الحکمت پوهې ته ویل کېږي دلته کې مراد دی د قرآن پوه ده. من یشاء چاته چې غواړي هغه الله تعالی ومن یؤت الحکمت او چاله چې ورکړی شو الحکمت پوه د قرآن فقط اوتیا پس تحقیق سره اوتیا ورکړی شو خیرا کثیرا خیر ډیرو وما یذکر او نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر صفا عقلونو والا. وما انفقتم من نفقة او هغه چې خرج کوي تاسو من نفقة څه خرج او نظرتم یا منخت کوي تاسو من نظر څه منخت فإن الله یعلم پس یقینا الله تعالی یعلمه پوهیږي په هغې باندې هغه خرج هغې نه منخت باندې الله رب العالمین پوهیږي چې د کوم مقصد دپاره داسې دا کار کړی دی. وما للظالمین او نشته دی د ظالمانو دپاره من انصار څوک مددګار. ان تبدوا الصدقات که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې بدا یبدو ویل کېږي ښکاره ظاهرول فنعم ما هي نو خو دې دغه وان تخفوها او که چېرته تاسو پټې ورکوئ هغې لره وتؤتوها الفقراء ورکوئ تاسو هغه فقیرانو ته فهو خیر لکم بس دا به غوره وي د ستاسو دپاره ویکفر عنکم او وبریجوي د ستاسو نه هغه الله تعالی عنکم د ستاسو نه من سیئاتکم د ګناهونو ستاسو والله بما تعملون او الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ خبیر خبردار دی. لیس علیک هداهم نشته دی ستا په ذمه باندې هداهم هدایت ته دوی ولکن الله لیکن الله تعالی یهدي هدایت ورکوي الله راښایي من یشاء چاته چې غواړي الله تعالی. وما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو د څه خیر نه د مال نه فلانفسکم بس دا سو د ځانونو ستاسو دپاره دی ګټه یې د ستاسو ده. وما تنفقون او هغه چې خرج کوئ تاسو الا ابتغاء وجه الله او خرج نه کوئ تاسو الا مگر ابتغاء دپاره د لټولو وجه الله مخ ته الله تعالی. وما تنفقوا او هغه چې خرج کوئ تاسو من خیر د څه مال نه یوفى الیکم پوره به درکولی شي تاسو ته اجر د هغې وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم ونه کړی شي. للفقراء الذین دپاره د فقیرانو
الذين ها کسانو احصرونا چې بند کړی شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله کې لا یستطیعون طاقت نه لري دوی ضربا د سفر کولو فی الارض پس مکه کې ضربا ضرب یضرب ډېرو معنو کې استعمالېږي کله په معنا ضرب کله په معنا د وهلو او کله په معنا د ډېرو نورو شیونو نو طاقت نه لري دوی په سفر کولو فی الارض پس مکه کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دوی باندې الجاهل ناپوه الجاهل نه مراد نه کې ناخبره بعضې کس د جاهل وایي خفه کېږي په دې باندې د جاهل معنی دا ده جاهله یجهلو ناخبره ناپوه یعنی ته چې یو خبره باندې پوه نه نو جهل یې کوي که نه ابو جهل ته یې ولې وي ناپوه که نه نو بعضې خلک په دې باندې خفه کېږي مخکې یو ډیبیټ کې یو کس په دې خفه شوی نو دا خو د دین نه یو کس ناخبره وي نو هغه ته جاهل ویل دا څه بده خبر نه ده اغنیاء من التعفف ګمان کوي ناپوه اغنیاء د مالدارانو نه ناخبره انسان د مالدارانو من التعفف د وجې د پاک ساتلو ځان ساتلو د سوال نه او د حرامو نه تعرفهم بسیماهم ته به پېژنې دوی لره په نښو نشانو د دوی لا یسألون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په انختلو سره یعنی په سخت سوال سره چې یاره ورسره ونښلي ماله به خامخا راکوي لکه د خلکو په شان دې نه مرادو طلاب العلم دي د دین طلبا دي یا د دین سره تعلق لرونکي خلک وما تنفقوا من خیر او هغه چې تاسو خرج کوئ څه غوره شی فإن الله به علیم پس یقینا الله تعالی په هغې باندې پوه دی الذین هغه کسان دي ینفقون چې خرج کوي هغوی اموالهم خپل مالونه باللیل والنهار د شپې او د ورځې سرا وعلانیة پټ او ښکاره سرا پټ ته وایي وعلانیة او ښکاره فلهم اجر بس د دوی دپاره اجر د دوی دی نو چې کوم ځای کې کم ضرورت وي د شپې ضرورت وي شپې ورکه د ورځې ضرورت وي د ورځې ورکه پټ ضرورت وي پټ ورکه او ښکاره ضرورت وي ښکاره ورکه بس د دوی دپاره اجر د دوی دی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم او نه به وي یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي دعوت اهل حدیث ٹی وی کی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ